بسم الله الرحمن الرحیم. غیر جان تاسو ته مخاطب یم په نننی ویډیو کې د موبایل د استعمال او خاص کر د ماشومانو چې کم ماشومان دا استعمالي او خاص کر ټین ایجر دا چې استعمالي پای کې گیمونه کوي دا غي په باره کې تاسو ته یو څو گزارشات پیش کوم. زمونږ په دې معاشره کې اوس په دې وخت کې د موبایل چې کله انډرایډ راغلی دی نو د انډرایډ د استعمال زمونږ په معاشره کې زیات شوی دی. مخکې به ماشومان مونږ د بهر نه راوستل کور ته، اوس اکثر لا د کور نه بهر وباسو ځکه چې ټوله ورځ موبایل ته ناست دي او په هغې کې هغوی صرف او صرف گیمونو ته خیال یا کارټونانو ته خیال وي. د دې په باره کې صرف او صرف یو دوه درې خبرې ستاسو په مخامخ باندې اکدم. ماشومان د موبایل استعمالي خو په داسې ایج کې چې کله د هغوی ایج لږ غټ وي، ورکوټي ماشومان د هغوی په سترګو باندې د هغوی په ذهن باندې اکثر له د دې خبرو اثر کیږي. بل چې کوم کارټونان هغوی ګوري اکثر له د هغه کارټونانو والا هغه منظرکشي چې کوم دا هغه د هغوی بیا په معاشره کې په خپلو خلکو باندې کیږي. نو اکثر له چې کم کارټونان هغوی ګوري نو هغه شان منظر هغوی ته بیا په مخامخ په ریل لایف کې ښکاري. یو دویم د هغې نه هغوی باز خبرې زده کوي، لکه اوس چې په موټو پتلو کې کم خبرې راشي، په ډوریمون په کارټون کې چې کمی خبرې راشي هغوی چې کمی خبرې کوي لکه د بګوان نوم پکې واخلي یا د بل څه نوم پکې واخلي یا هغه د اسلامي شعارو نه علاوه نور داسې څیزونو نومونه واخلي نو هغه هم بیا هغوی په خپل یوز کې راولي او تپوس کوي اکثر لا چې دا څوک دي او دا په دې کارټون کې ولې استعمالیږي او د دې خبرو هغوی اکثر لا اظهار کوي. والدین اکثر له چپ کوي مو یو ته وي بس چپ شوي دې خبرو تپوس مه کوه، نه د دې خبرې ایکسپلینیشن هم پکار دی. یو دویمه خبره چې د دې په باره کې د دې د ذهن هغې طرف ته لاړو ولې، دوه او درېمه خبره چې کله د دې په ذهن کې دا سوالات اوچتیږي ته پوه شه چې یاره ستا اسلامي شعار کمزوري دي، ستا د خپلو بچو طرف ته د اسلامي شعارو کمزوري شته ځکه هغه دا تپوس کوي. که چېرته هغه بلیف په الله باندې وي او هغه ته مونږ الله ایکسپلین کړي وي او مونږ ورته د الله وحدانیت بیان کړي وي، هېڅکله به هغه بیا داسې سوالونه او داسې تپوس به نه کوي، بیا به د هغوی په ذهن کې د الله وحدانیت وي. د دې سره سره د ټینیجر والا کم هلکان جنکۍ چې موبایل استعمالي خاص کر انډرایډ موبایلز استعمالي نو هغه موبایلز چې کوم دي په هغې کې مختلف فنکشن داسې دي چې هغه زمونږ په فایده کې دي او هغې نه مونږ ارنینګ کولی شو، د هغې نه مونږ زده کړه کولی شو. نن سبا په ګوګل کې په یوټیوب باندې په دې ټول هر څه کې دا نه معلومات دي او زمونږ د تعلیم سره ریلیټډ او زمونږ د پروفیشنل لایف سره ریلیټډ دا هر څه پکې شته، خو کتلو والا سترګې او د کتلو والا زړه او تړپ پکار دی چې کله دا تړپ چا کې پیدا شي په خپله به پکې تلاش کوي. خو مونږ صرف او صرف دا په نیګیټیو مایند باندې ګورو. تاسو مثال ته وګورئ د بهر ملکونو والا چې هغوی ورکوټي خبرو دپاره هغوی خپل اکسس چې کوم دی هغه نیټ ته ساتلی دی، نیټ نه هغوی هر څه ډاونلوډ کوي، هر څه ګوري، د هغې معلومات حاصلوي. که تا ورته په هر ټاپک باندې خبره وکړله هغوی د هغه ځای نه مواد رخلي. نو چې څه مواد په یوټیوب باندې شایع شوي وي، ویکیپیډیا کې وي یا په ګوګل کې وي، هغه تا ته پریزنټ کوي او تا ته یې ښیي. دقه شان ډکشنریانې پکې شته، د هغې نه معلومات حاصلولی شي سړی چې لکه ما ته په کم څیز کې په کم خبرو کې ما ته مشکلات وي هغه ته زه زده کولی شم، انګلیش ته زده کولی شم، میث ته زده کولی شم، فزیکس ته زده کولی شم، کیمسټري او بایو ته زده کولی شم. د میډیکل په شعبو کې د دې دومره افادیت دی چې په دې کې هر یو څیز شته، داسې یو څیز نشته، داسې یو ټاپک نشته هغه دې کې ډسکس شوی نه دی. نو که هغه ټین ایجر والا کسان چې د دې نه داسې فایده اخلي نو ډېره ښه ده، اخلي دې ته. خو که پبجي پې کوي یا پې نور څه دغه کوي چې هغه د هغې دپاره بیا فایدهمند نه وي او هغوی پې بیا وروستو د ټینشن بیماران کیږي، د ډپریشن بیماران کیږي، هغوی ته پې بیا مسلې ذهني طور باندې جوړیږي، هغوی مایوسه کیږي، مایوسۍ طرف ته ځي یا هغوی رجحان چې کوم دی هغه د بهراروۍ طرف ته ځي نو بیا ته استعمال کم پکار دی، بیا ولا دا موبایل هغه شان نه دی ورکول پکار. او اخري خبره والدین له پکار دي داسې ایپس شته چې خپلو بچو په موبایل باندې نظر ساتلی شئ. تاسو داسې ایپس شته چې هغه ستاسو بچي سم استعمالي
تاسو ته به د هغې مکمل معلومات په هغه ایپس په ذریعه باندې کیږي او هغې باندې تاسو نظر ساتلی شئ. نو که هغوی هر څه ګوري تاسو په هغې باندې چک اینډ بیلنس ساتلی شئ او دا ښه خبره ده. په خپلو بچو په موبایلو باندې چک ساتل دا ښه خبره ده. د معاشرې دپاره هم ښه ده، ستاسو د بچو دپاره هم ښه ده. انشاءالله را روان ویډیوز کې به بیا په دې ټاپک باندې خبرې کوو. خوشحاله او بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.